أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورة البقرة آیت نمبر 8. مخکې آیاتونو کې اول د سوچه مسلمانانو او متقیانو ذکر وشو، بیا د سوچه کافرانو ذکر وشو، اوس ورپسې آیاتونو کې د منافقانو ذکر کیږي. درې قسمه ډلې دا په سوره فاتحه کې ذکر شوې. هدى للمتقین سوچه مسلمانان، غیر المغضوب علیہم کافران، وللضالین منافقان. دا درې قسمه خلق دي. یا به یو سړی سوچه مسلمان وي، یا به سوچه کافر وي، او یا به منافق وي. منافق هغه چاته ویل کیږي چې د هغه د خولي او د زړه خبره جدا جدا وي، یو نه. په زړه کې ګند وي، په زړه کې کفر وي، په زړه کې حسد وي، او په خوله باندې ځان ته مسلمان او تابعدار او فرمان بردار وي. دې ته منافق وي. منافق ولې منافق کیږي؟ یا خو د دنیاوي مفادو د پاره دنیاوي مفاد حاصلي، چې خېټه مې اوسریږي، مال دولت راته ملو شي، رتبه او مرتبه راته ملو شي، چې د مسلمانانو له طرف نم بی عزته نشم او د کافرانو له طرف نم بی عزته نشم. تم خوي او دیم بد نه وي، دک کار کوي. او دویمه وجه دا د منافقت چې دی د دوو مخالف فریقو ترمنځ خپل تعلقات خرابول نه غواړي. اغي سره تعلقات خساتی او دی سره تعلقات خساتی، لہذا دې ته منافق ویل کیږي. منافقان په دوه قسم دي، یو عقیدتن وي او یو عملن وي. عقیدتن دا وي چې عقیدتن مسلمان نه، د زړه نه منافق او کافر وي، په خوله باندې مسلمانانو ته وایي چې مونږ تاسو سره یو، تاسو ملګري یو. او عملن منافق دا دی چې وی خو مؤمن مسلمان، خو کارونه د منافقانو وي. او دا قسم منافقان په اکثریت کې په مسلمانانو کې منتشر شي، چې وی مسلمانان خو کارونه د منافقانو کوي. هغه کارونه څه دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغې نشاندهي کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا حدث کذب. د منافق یو نښه دا ده چې دی خبره کوي نو دروغ به وي. نو دروغ ویل دا د منافقت علامت دی او د منافق عمل دی. مسلمان بچرم دروغ نه وي. بل اذا وعد اخلف، چې وعده وکړي د خپل وعدې خلاف بکوي. که هغه وعده د الله سره کړي او که د عبدالله سره کړي، د بندګانو سره کړي. او دریم خیانت بکوي. که ته دی امانتګر کې، نو دی به په هغې کې خیانت کوي. هغه امانت که د مال په صورت کې وي او که د یوې خبرې په صورت کې وي، تا ورته یو پټ راز او پټه خبره وکړله، یا دی وله مال ورک، هر قسم امانت چې د سره کېښودی شو، دی به په هغې کې خیانت کوي. او څلورم علامت پیغمبر علیه السلام دا ښودلی دی چې کله چې د سره جنگ شي، نو دی به په هغې کې بدګویي کوي، خرابه خوله به خوځوي، کنزل وینا به کوي. نو دا د منافق علامات دي او اعمال دي. نو الله جل شانه دی آیاتونو کې فرمایي ومن الناس، او په خلقو کې ځنې خلق داسې هم دي، من هغه څوک یقولو چې وایي آمنا بالله، مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې، وبالیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې. ورځ د آخرت، د آخرت ځکه وي چې دا به د دنیا د ورځو اخري ورځ وي، د دنیا د زندګۍ او د دنیا
د څومره چې د دې ټایم دی د دې به اخري ورځ وي، مراد ته قیامت دی. وما هم بمؤمنین، الله وی په خوله وی چې موږ مؤمنان یو، خو الله فرمایي وما هم بمؤمنین، دی ندی ایمان وروړونکي، دی په حقیقت کې د زړه نه مؤمنان نه دي. یخادعون الله والذین آمنوا، یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله ته، والذین آمنوا او مؤمنانو ته هم دوکه ورکوي. یخادعون الله، دوکه خو خلک هغه چاته ورکوي چې څوک د حقیقت نه خبر نه، نو الله خو خبر دی، دی په خپل خیال کې الله له دوکه ورکوي. ښه د دې سوچ داري چې ګنې الله جل شانه نه دی خبر، الله جل شانه ته پته نشته او موږ ورسره دوکه کوو او مؤمنانو له دوکه ورکوي. نو الله فرمایي وما یخدعون الا انفسهم، په حقیقت کې دی دوکه نه ورکوي مگر خپلو ځانونو ته، دا دی ځان دوکه کوي، د دې سوچ غلط دی چې ګنې الله پاک خبر نه دی، الله پاک علیم بذات الصدور دی. وما یشعرون، الله فرمایي خو دی پوهیږي نه، دی د احساس نه کېږي، خبر نه دی د ځانه چې دا موږ څه کوو، دا ښه کوو او که دا بد کوو. فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې مرض دی د نفاق، بیماری ده پکې. ښه مرض په دوه قسمه دی، یو جسمانی وي او یو روحانی وي. جسمانی مرض کینسر شو، هپاټایټس شو، زیړی شو، خپه ماته شو، لاس مات شو، تبه دا ټوخی دی، دا جسمانی بیماری دی. یو روحانی بیماری ده چې هغه مفاد پرستی ده، حسد دی، حرص د مال دی، حرص د مرتبې دی، حرص د عہدې دی. نو الله فرمایي فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې بیماری ده، مرض دی، مفاد پرستی په مخ اغستی دي، حسد په مخ اغستی دي. نو فزادهم الله مرضا، پس زیات کړه الله دا غي دا بیماری. ولهم او د دې دپاره عذاب علیم، درناک عذاب دی. بما كانوا یکذبون، په وجه د هغې چې دي به دروغ ویله، دروغ ویلي دي، دروغجن دي، الله جل شانه بوله سخترین عذابو دا ورکوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.